موجوده دور سره زمنګ ملک ډیر سخت حالاتو سره مخامخ دی او د ملک مثال عزتمندو د موري د ملک مثال د سی مور دی وجه نه عزتمندو دیتا مدرسې ته یا ملک ته مادرم وای مادر مدرسې ته د علما مادر علمی وای وای د علم مور نو دغه رنګ دا د استوګنې مور ده دا د اوسېدلو مور ده تاله په خپل غیږ کې ځای در کړی دی تی په خپل غیږ کې راټول کړی دی بیا دله دوکانم در کړی دی بیا عزتمندو دله چتیم در کړی دی بیا دله لاندې ځمکه هم در کړې ده نو دې مثال هم د یو مور دی تی په خپل غیږ کې راټول کړی او کم انسان چې مور سره غداري کوي نو عزتمندو دا د دنیا په ټولو قومونو کې غدار شمارلی کېږي نو که ته عارضي دې ملک کې پروت یې که د دې ملک خپل باشندی ملک سره به عزتمندو تر دې پورې چې کافر ملک ته لاړ شي نو عزتمندو که ته د هغې سره غداري کې یا خلاف ورزي کې نو دا هم کبیره ګناه ده مثلا سړی امریکا کې دی او موټر په غلطه لار بوځي دا ګناه ده داسې به نه وي چې دا خو امریکا ده روس دی نه یا ایها الذین آمنوا اوفوا بالعقود ای مسلمانانو تاسو ویزا اخیستې ده تاسو هغې دله اجازت در کړی دی د خپل وفاداری به کې د وادي چې زه به دلته ګډ وډ کار نه کوم نو اوس ملک عزتمندو لږ سخت حالاتو کې دی او هغه د چا د وجې نه دی دا ما تاسو ته تېره جمعه بیان کړی و څه د حکمرانانو د وجې نه خو څه زموږ او ستاسو د وجې نه هم دی او ما تاسو ته دعا هم ښودلې وه نن تاسو نیمګړې دعا کوئ موږ ټول یا الله حکمران ښه کړي ما ورته دعا داسې مه کوه یا الله حکمران ښه کړي او یا الله داسې یو حکمران راولي چې موږ عوامو کې کوم وران دي چې دا هم ښه کړي داسې دعا کوه ځکه چې موږ هم وران یو که حکمران ښه شي او دا غلط حکمران هغه دا غلط عوام هغه حکمران دوکه کوي نو بیا به څه کوي هغه حکمران غریب به په کم تاخ کې اچوي او هغه به په کومه تښتي هغه یو خو نه دی که نه تاسو د فوجیم نه تپوس وکئ که نه بعضې کسانو او دا یو کس په دې ملک کې هم تاسو پرېږدئ ټیک د موږ ډېره خورو دا هم منو خو دا هم تاسو منئ چې زموږ د وجې نه دا تاسو چې کومې خېټې ډکوئ دا هم زموږ د وجې نه وي د سرحداتو موږ حفاظت کوو د کوم ملکونو چې صحیح فوج نشته هغې باندې کله یو ملک حمله کوي کله بل ملک حمله کوي کله یو شی کله بل شی کله بل شی نو یې راشه که دا خلک دي وخوړو مونږ خو کم از کم سر ورکوو نو که سر ورکوو او لږه ډېره مو خوړله نو څه چلو شو دا کم کسانو باندې چې لږه راټیټه شي او بیا امریکې ته منډې وایي او دلته هم غلا کوي هلته هم غلا کوي هر څه خوري نو د دوی نه هم لږ تپوس وکئ که نه او دا کسان موږ نه راولو دې له تاسو ووټ ورکوئ او دا په سر د پاسه باندې راولئ او تاسو نه غلاګانې کوئ او ټول مال وئ نو د دې وجې نه عزتمندو ټول حالات ګډوډ دي او د فوج هم غلطیانې کیدی شي داسې نه چې هغه پاخه مسلمان دي خو هغوی که درته د دې خلکو کرتوتونه بیان کړه ته وایې چې والله دا خو ټول د ځوړندولو قابل دي او دې له یو ووټ هم نه دي ورکول پکار اوس حکومت اعلان کړی چې ګوره سمګلینګ مه کوئ او دویم نمبر ذخیره اندوزي مه کوئ تاسو سره چې کومې ډالرې هسې پرتې دي یو خو دا دی یو سړی مال راوړي د هغې دپاره ډالرې راغستې دي عین یې راغستې دي هېڅ خبره نه خو کاروبار دی خامخا به ته پیسې بدلې را بدلې دا ځان له خبره ده یو سړي چې کوم دی په دې نیت باندې ډالرې سیټ ته کړي دي چې دا اوس کمیږي او اوس به بیا زیاتېږي او بیا به زه دا راوباسمه او بعضې کسانو صرافانو او بعضې لوی لوی مافیو بعضې لوی لوی وډېرهګانو هغوی په کنټینرو باندې ځان سره عزتمندو ډالرې کوي اوس یې په کنټینرو باندې د هغوی کور بکسونه چې کوم دی ډک دي او تاسو ته حکومت وښودل چې یو څو کسان یې پکې ګیر کړه او هغوی سره چې کوم دی څومره ډالرې او څومره پیسې راووتلې نو خدای دپاره نن په ملک باندې سخت حالات دي زموږ مور زموږ ملک په تکلیف باندې ده نو ذخیره اندوزي مه کوئ چې کوم حالات صحیح شو واپس بیا عزتمندو که ځان له سړی ډالرې علي بل شی علي خیر دی خو د ذخیره اندوزۍ په مقابله کې چې چا سره ډېرې ډېرې ډالرې پرتې دي هغه فورا مارکیټ ته راوباسئ چې شی ډیر شي نو بس هغې بیا په خپله باندې کم شي چې ډیر شي نو ګنډیر شي یعنې بس بیا قدر نه وي دا چې موږ سیټ ته کړو بازار کې ډالرې کمې پاتې شي بس د هغې قیمت اسمار سره خبرې کوي نو دې وجې نه ذخیره اندوزي مه کوئ ځکه نبي علیه السلام فرمایي من احتکر علی المسلمین طعامهم ضرب الله بالجزام والافلاس وایي کوم سړي چې په داسې وخت کې چې مسلمانانو ته د یو څیز د طعام یا د بل څیز تکلیف دی او د پیسې یا طعام سیټ ته کو ځکه چې پیسې سیټ ته کېږي په دې باندې طعامونه کېږي نو دا پیسې هم تی مراد دي بعضې عالمان وایي نو دې وجې نه چې چا مسلمانانو له تکلیف د وجې نه احتکار وکړو ذخیره اندوزي وکړه وایي الله به 2 قسمه سزاګانې دله ورکوي
او هغه دواړه په دنیا کې یو دا ضرب الله الله به وهي بالافلاس په غریبۍ باندې دا سړی به غریب کیږي او دویم عزتمندو دا سړی به الله رب العزت د جزام په مرض باندې اخته کوي جزام داسې مرض ته وایي بعض وایي دا برګې مرض بعض وایي نه جزام هر هغه مرض ته وایي چې هغه د انسان بدن کمزوری کوي دا شوګر ولې زیات شوی دی موږ او تاسو ټول په دې ګناهونو کې اخته دا د جزام یو شکل دی دا کینسر نه دا د جزام یو شکل دی دا داسې بیماریانې چې انسان پکې ختمیږي او یکدم پکې مړ شي او دا کرونا فلانې دا ټول د جزام شکلونه دي نو چې کوم انسان احتکار کوي که دا تهجد گزار دی که دا عالم دی که دا نیک عمله دی او که دا مالداره سړی پوره مدرسې جوړوي خو دا احتکار کوي ذخیره اندوزي کوي یو ځل به دا غریب کیږي غریبي دوه قسمه دی یو دا چې ټولې پیسې ترې لاړ شي یو دا چې پیسې ورسره وي خو د غریبانانو په شان باندې نشته څه به نور نه لږ نورې میلاو نه شي وایي هلته خو زه غرق شوم او دا مال مې خراب شو دا هم غریبي ده دا د غریب نه هم زیاته غریبي ده ځکه غریبي ته خو څه میلاو شي څه نه څه شکر وباسي دا خو شکر هم نه وباسي او دویم مرض کې به اخته کیږي دویم نبي علیه السلام وایي بئس العبد ان سمع برخص ساءه وی ډیر بد سړی دی هغه انسان چې کله خبر شي چې مال ارزانه شو وی دا خفه کیږي چې هلکه موږ تاوان وکړو او و اذا سمع بغلا فرحه او چې کله ډالر ګران شي او این ګران شي دا ډېر زیات خوشحالي مونه بس په ناسته ناسته مې پیسې وګټلې ټیک ده الله تعالی نفع درکړه دا ناروا نه ده خو ته پې خوشحالېږه مه ته یار ډېر کسان به دې کې ډوب شوي یار کومو کسانو چې ګران این اغوستي هغو تباه شو خدای پاکه ټولو ته خیر وکړي او یا الله زه ستا شکر وباسم څه خبره نه ده ګټه خو صحیح دغه نبي اسلام وایي الجالب مرزوق والمحتکر ملعون کم سړی چې په داسې وخت کې چې سخت راشي هغه خپل مال ټول بازار ته راوباسي وایي پرېږده ماله چې د خلکو نفع وشي او مال هسې هم پیسې ګټي مال هم ګران شو نو څه خبره نه ده د زیات ریټ دپاره نور نه ساتمه خپل مال بازار ته راوباسي وایي دقه سړي له به الله رزق ورکوي همیشه دا به غریب کوي نه او کم انسان چې ذخیره اندوزي کوي وایي په ده باندې د الله لعنت دی دا به د الله د رحمت نه هم لري